ابو بکر صدیق با د یو بوډۍ خدمت کولو او عمر فاروق با همدغه زما محترم او جذبه زړه کې ساتله چې زه به د دې ابو بکر صدیق نه مخکې کېږم، زه به د دې ابو بکر صدیق نه مخکې کېږم. اوس الله رب العزت چاته یو مرتبه او مقام ورکړی، دا چا پلار هم ترې نشي اخیستی. واوره ښه زما محترمو، یو ورځ وختي عمر فاروق په منډه باندې راغی او د هغه بوډۍ خدمت یې کولو. نو چې ویې کتل د هغه بوډۍ خدمت شوی دی، هغه بوډۍ خدمت شوی دی. بیا چې کله ابو بکر صدیق وفات شو، عمر فاروق خوشاله چې اوس خو هغه وفات شو، اوس به زه د دې بوډۍ خدمت کوم او ځان به چې کم دی مخکې کوم. نو چې کله راغی او د هغه بوډۍ خدمت کوي لګیا دی، نو زما محترمو او خوراک ورکوي، نو هغه بوډۍ په ژړا شوه او په سترګو ړنده ده بوډۍ. عمر فاروق ورته ځان نه ښیي چې زه عمر فاروق یم که ابو بکر صدیق یم، او ته ځان ښیي نه، خو هغه زنانه په خپله باندې اوس دا پیژني او په ژړا شوه. نو عمر فاروق ورته وایي ولې ژاړې؟ وایي داسې پته ولګېده چې ابو بکر صدیق د دنیا نه تشریف فرما شوی. وایي څنګه تا ته اندازه وشوه پته ولګېده؟ وایي ته ماله دا روټۍ همداسې راکړې، هغه په خوله کې اول پسته که او بیا راله راکړه. الله اکبر. هغه خوله کې اول پسته که چې دا بوډۍ ده خوله کې غاښونه نشته، نو خوله کې به روټۍ راله پسته که او بیا به ماله راکړه. عمر فاروق الته چغه کا چې زه د ابو بکر صدیق نه نشم مخکې کېدی. د قیامت په ورځ اعلان به وشي عمر فاروق د ټول نه لومبې به جنت ته ځي. نو عمر فاروق به وایي چې زه دلته خو د ټول نه مخکې شوم کن، خوشحاله به وي تر او تازه په خوشحالۍ به جنت ته رواني. الله به را واپس کی. وایي عمر فاروقه الله خو په زړونو باندې خبردار ذات دی، وایي دې زړه کې دې څه وویلې؟ وایي یا الله په دنیا کې مې د ابو بکر صدیق نه ځان مخکې کولو او تېنه مخکې نه شوم، دلته تېنه مخکې جنت ته روان یم، ځکه خوشحاله شوم. وایي تا سره بیا مې حساب کتاب وشو، هغه بې حسابه جنت کې ناست دی. ابو بکر صدیق په جنت کې ناست دی، پوه شوې؟ هغه به بې حسابه بې کتابه په جنت کې ناست. نو ابو بکر صدیق څوک و؟ ابو بکر صدیق هغه انسانو چې زما محترم په محمد رسول الله باندې خپل مال جان هر څه قربان کو، او آخره کې کور کې داسې په دیوالونو باندې لاسونه ووهل، ښځه بچي په یو چټۍ باندې ناستي، د چټۍ نه ښکته په ځمکه باندې کېنول او هغه چټۍ ترې راواخسته، بدن کپړې راواخستلې او دروازې ته چې کومه پرده ځوړنده ده هغه یې راکوزه که او خپل بدن نه یې تاوه که، او زما محترم هغه کپړې چې دا به یو مجاهد واچي، هر څه د الله په دین باندې قربان که لوله پکه. او موږ او تاسو کېده په کار به راشي، بیمارۍ څه پته نه لګي، د میلمه څه پته نه لګي، خیال نه دی څه وایي و یاره پیسې کېده مشکل وخت کې به په کار راشي. موږ ورته وایو د الله په ذات باندې بروسه او توکل کوه، مشکل وخت به د سره راځي نه، مشکل وخت به د سره راځي نه چې دا پیسې دي بیمارۍ له ایښي نو هم په بیمارۍ به لګي. غلطه خو نه ویم هم په بیمارۍ به لګي، تا ایښي بیمارۍ لدي نو هم بیماري به راځي. دې وجې نه درخواست کوم په پیسو باندې اسره مه کوئ. دا پیسې څوک ځان ته قبر ته نشي وړلی، قبر ته نشي وړی. لوی سرداران د دنیا نه د تللو په ټایم کې د دې مردان یو لوی زما محترمو یو مالدار چې دا ټول د مردان چې کم دی دا لوی بازار دی، دا چې د کم کسو چې کله مړ کېدو وصیت یې وکړو چې زما دا لاسونه د کفن نه بهر وساتئ او په دې بازار باندې زما دا لاش او دا جنازه داسې یوسئ چې خلک زما د دې مړی او د دې جنازې نه عبرت واخلي چې دا وګوره څومره مالداره سړی او تش لاسونه د دنیا نه روان، تش لاسونه. نو زما محترمو اسوي وی و ادبار په دنیا مکوا نستاو نه زما ده. قارون لاړو دفن شو چې په دې دنیا مینو سوا د یو کفن نه مسلمان وړي چا ده. ادبار په دنیا مکوا نستاو نه زما ده. عمل وکړو کنه ان شاء الله.